په تورغر کې چې کومه واقعه مخې له راغلې وه د هغې واقعې ویډیو کال دوستانو میډیا ته راغلی دی خو که تاسو سره ماشومان یې نو زما دا ویډیو پیغام مه ګورئ ځکه چې دوی دواړو په ویډیو کال باندې کومې خبرې کړي دي او یو بل سره چې کوم الفاظ استعمال کړي دي نو هغه به زه تاسو باندې په دې ویډیو کې ګورم چې دې سیټ ته وګورئ چې دا ویډیو کال چې وایرل شوی دی زیاتره دوستانو که موږ تاسو سوچ وکړو چې نن سبا د میډیا دور دی دوستانو چې د ډیرو واده کړو ښځو ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغلي ډېرې واده کړې ښځې دا خبرې کلیر ځکه کومه چې هغه مور او پلار ته زما د اواز ورورسي کم مور او پلار چې خپلې لوریانو له دی اجازت ورکړی دی چې او بالکل ته موبایل یوز کولی شي دا واقعه دې چې کومې خبرې کړې دي هغه واقعا خو به تاسو خبر یې دوستانو چې دا لکې راغوښتې وه او بیا د کلي خلکو چې کوم دي کومه سزا دې له ورکړې وه دا ویډیو کال یې وګورئ د هغې نه پس راځم یو څو خبرې در سره کوم پیغام لازمي مخکې شیر کړئ چې زموږ د اواز هغه مور او پلار ته ورورسي کم مور او پلار چې خپلو لوریانو له اجازت ورکړی دی چې او ته موبایل یوز کولی شي نو چې کم مور او پلار خپلو لوریانو له اجازت ورکوي نو بیا په هغې کور کې داسې واقعه یو نه ورځ به خامخا راځي دا ویډیو کال تاسو وګورئ طبیعت دې ښه دی ستاسو دعاګانې دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی طبیعت دې ښه دی ستاسو دعاګانې دي دا ویډیو کال دوستانو تاسو وګورئ چې دا لونګ ویډیو کال دی که د چا په کار وي زه به درله درکړم ځکه چې په دې کې داسې خبرې دي کاغذ اوس تاسو سره شیر کوم نو بیا زما پیج ته مسلې جوړېږي خو د دې ویډیو مقصد مې دا دی چې هغه مور او پلار کم مور او پلار چې لوریانو له اجازت ورکوي بیا کم خاوندان چې خپلو ښځو له داسې ویل کېږي چې دې واده هم کړی وه او د واده نه بعد هم چې یو بل سره تعلق ساتو وه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې داسې واده کړې ښځې چې هغه ورځ پېښور کې داسې واقعه راغلې وه چې مطلب دا دی په ګورګه کې چې هغه ښځه ښه واده کړې وه خپل د ګل په شانتې کور یې پرېښې وه او د یو ینګ هلک پسې راوتې وه داسې بیا په ملکن ټرګۍ کې داسې واقعه راغلې وه بیا په چکدرې بایپاس باندې چې کومه ښځه پرته وه نو هغه هم به تاسو په میډیا باندې لیدلې وي چې زیاتره داسې واقعګانې چې ښه سمې دمې ښځې وي ښه کور یې آباد وي او د دغه موبایل د لاسه دوستانو چې د کور نه روزي یو هلک پسې بیا په کور کې پته ولګي چې سټه مې خاوند ته پته ولګي نو خاوند ولې په هغه ټیم باندې کیسه ختمه کیه نو ډېره د افسوس خبره ده چې داسې د ښځو واقعګانې میډیا ته راځي چې خپل کور یې آباد او د هغې نه بعد هم چې کوم دی نو مطلب دا دی چې خپل کور یې آباد او د هغې نه بعد هم چې کوم دی نو ینګ هلک پسې د کور نه روزي د ویډیو مقصد مې دا دی چا چې خپلې ښځې له موبایل ورکړی دی نو په هغې په بیک باندې لږ تپوس کوي موبایل ولې چک کوي او چا چې خپلو خویندو له اجازت ورکړی دی چې او ته موبایل یوز کولی شي نو هغه موبایل هم مطلب دا دی چې چک کوي هسې نه ستاسو خور یا ستاسو کور والا دا مسله ته جوړه نه شي کنې بیا به هم د کور عزت چې کوم دی دلته په میډیا باندې اعلام